نن 4 فروری دا او خاص پیغام زمونږ د هغه چا د پاره دی کوم خلک چې د پیښور نه لري دي ولې چې اوس هم په لاره باندې راتلم نو ما یو ملګري کامنټ کتل د کوټې نه هغې کامنټ کړی چې ډاکټر صاحب هسپتال ته درته غواړو خو آیا مسافرخانه شته که نه نشته نو دوی نه وړاندې ما ویلي دي بار بار زه په هر یو ویډیو کې دا خبره کوم یو خو بغیر نمبره زموږ هسپتال ته د راتګ کوشش بالکل مه کوئ یو د دې نه علاوه ما بار بار دا ویلي دي چې خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر ګورئ د هغه نه ټریټمنټ اخلئ د ټولو نه زیاته بهتره خبره به دا وي ولې چې ستاسو په علاقه کې ډېر تکړه هومیوپیتھک ډاکټر شته د هغې نه سره ټریټمنټ والی انشاءالله الله رب الجلال به صحت کامله درکوي بل پاتې شوله د مسافرخانې خبره نو پیښور ښار دی او زما په خیال د خیبر پښتونخوا زړه دی نو پکار دا ده چې تاسو پیښور ته کله هم راشئ نو په پیښور کې ماشاءالله ډېرې ښکلي ښکلي هوټلې شته دی او دلته ډېرې ښکلي ښکلي ځایونه دي چې په هغې کې تاسو باقاعده توګه باندې په یو مکمل لکه د کور په ماحول کې تاسو شپې کولی شئ او ما دې نه وړاندې مې ویلي چې تاسو کله نمبر واغوست نو زما په خیال ستاسو به یو شپه چې د پیښور کې راځي دلته به هوټل کې ځان له کمره ونیسئ او د هغې نه بعد به په سبا سهار باندې چې کم ټایم درته ښودلی شوي بعضې خلک داسې هم شته دی چې اکثر هغې یو ورځ مخکې راشي دوه ورځې مخکې راشي نو که د هغې نمبر 150 هم وي نو هغې سهار وختي راغلي وي او دلته بیا ناست وي نو بجای د دې چې تاسو بیا هسپتال کې تنګېږئ او کله یو له ورځه کله بل له ورځه نو ښه خبره دا ده چې تاسو ته خپل ټایم معلوم دی او موږ چې کوم ټایم خلکو ته وښایو چې تاسو به دې ټایم له راځئ نو دې مطلب دا نه دی چې تاسو به ګیټ را دننه شوئ بس تاسو ته به موږ بار ولاړ یو را دننه کېږئ به نه د هغې نه بعد به هم کم از کم تاسو 2 غنټې 3 غنټې انتظار کوئ او د هغې نه بعد چې کله چیکپ وشي نو تاسو به بیا ځئ بعضې خلکو په ځان باندې هسې پیریان راوستي وي ناوخته دی او موږ د لرې ځای نه راغلي نو تاسو په خپل ژوند کې یو ورځ موږ له راکوئ نو که چېرته وخت راله راکولی شي نو ښه خبره ده ځکه ډېر ډاکټران له خلک لاړ شي ورته وایي ډاکټر صاحب ما له به لږ ټایم راکړي موږ بیمارانو صاحبانو ته دا وایو بیمارانو صاحبانو موږ له به لږ ټایم راکوي موږ بار بار دا وایو چې موږ ایلوپیتھک ډاکټرز نه یو دې ته هومیوپیتھک ډاکټرز ویلی کېږي بعضې خلک ځان سره غټ غټ فایلونه راوالي ډاکټر صاحب دا به راله ګوري نو موږ ورته دا وایو چې وروره دا د ایلوپیتھک کاغذات دي ډاکومنټس دي دې باندې ایلوپیتھک زموږ کم تکړه ډاکټرز دي هغې ور باندې پوهېږي او کله چې دغه ډاکومنټس یو کس چاته کېدي نو دې مطلب دا چې ډاکټر ته دا وښایي چې ډاکټر صاحب دا دوایانې ما استعمال کړي دي دا دوایانې راته دوباره ونه لیکي موږ خو الریډي دا دوایانې چاته نه لیکو زموږ طریقه کار بدل دی زموږ طریقه د دوایانو طریقه استعمال بدل دی سلیکشن آف ډیزیز الریډي ستاسو شوی دی سلیکشن آف میډیسن موږ کوو سلیکشن آف پوټنسي موږ کوو نو ښه خبر دا ده چې تاسو بجای د دې چې غټ غټ فایلونه مو د ځان سره راغستي وي موږ دغه نه ګورو که چېرې څوک موږ له راځي او یو لیټسټ ټیسټ ورسره وي هغه ځان سره راوالي نو ډېره بهتره خبره ده یا یو نوی الټراساونډ یو زنانه راوالي نو ډېره زیاته بهتره خبره ده اکثر ورسره چې دنه دومره کاغذونه وي چې هغې ته دا هم پته نه لګي چې موږ یې کولو کړو د کور بلونه هم پکې راغستي وي د ماشومانو ډاکومنټیشن هم پکې راغستی وي د کور انتقالات هم پکې راغستي وي نو موږ منو چې تاسو پروني بیماران نه یې د ډېر وخت بیماران یې بعضې وایي دا مې صرف دې دپاره راغستي چې ډاکټر صاحب ما دومره علاج کړی زه ورته یم تاسو لیوني نه یې چې هومیوپیتھک ډاکټر له روان یې تاسو لیوني نه یې چې یو حکیم له روان یې تاسو لیوني نه یې چې تاسو یو دمګري له روان یې تاسو ستړي شوي یې او موږ دغه ستړو بیمارانو ته هرکلی وایو موږ په هغه ډاکټرز کې راځو چې موږ هغه ناامیده بیمارانو ته چې دی نو موږ لاره ښایو چې څوک ناامیده شوي دي هغه د موږ له راشي او هغه څوک چې هغه دا وایي بالکل د دوایانو نه مې خوله نه خالي کېږي سره د دوایانو روغ نه یم سره د علاج روغ نه یم سره د پرهیز روغ نه یم هغې ته موږ هرکلی وایو نو هغه مسافر یا هغه خلک چې هغه د پیښور نه لري دي د ټولو نه ضروري خو دا ده چې هغې نمبر والي نمبر نه بغیر بالکل به نه راځي بعضې پکې لا داسې هم شته دی چې اکثر راشي ډاکټر صاحب زه د ډېر لرې نه راغلی ما له به لږ ټایم راکې یا زما به دا کاغذونه ټول ګوري نو موږ ورته ولي چې دا نږدې خلک موږ له راځي نو ولې دې له موږ ټایم نه ورکوو یا دې له موږ صحیح علاج نه کوو موږ دپاره بیمار دی که هغه د لر دی که د بر دی که د کوم ځای دی هغه زموږ دپاره بیمار دی نو ښه خبره دا ده چې تاسو کوم ټایم اخیستی دی دا ستاسو ټایم دی موږ دپاره بیمار دی هغه له موږ بهترین ټریټمنټ ورکوو کوشش وکړئ چې نمبر واخلئ او چې کوم کسانو نمبر اخیستی دی که د یو بیمار نمبر اخیستی وي نو یو دې راولي دا نه چې د کور نه را روانېږي او ځان سره 5 شپږ را روان کړي راځه بس هلته به ګورو نو دا نه دا بعضې وایي ډاکټر صاحب فیس به دلته درکړو دا غلطه ده ښه خبره دا ده چې تاسو مخکې نه ټایم ولئ موږ دپاره فیس مهم نه دی موږ دپاره ټایم مهم دی موږ سره دلته کوم کسان کار کوي د هغې یو خپل ټایم دی خپل لیمټ دی هغه بیماران موږ ګورو او هغې نه بعد د هغې هم چوټي کېږي بعضې بیماران وایي که نه ډاکټر صاحب ما له چې ده نو خیر دی دلته به له فیس درکړم او دا به وکړم هغه نو موږ ورته وایو فیس خبره نه ده موږ دا ټایم ورکړی دی دا خپل ټایم موږ تقسیم کړی دی او موږ چې څومره پورې بیماران کتلی شو یا موږ سره چې کوم کسان کار کوي موږ ته پته لګېږي چې هغه د دې نه بعد نه بور کېږي هغې باندې زیاتی موږ نشو کولی نو ښه خبره دا ده چې د یو بیمار نمبر اخلی ستاسو پیسې هم نه کېږي د 2 3 د ځان سره واخلئ نو ډېره زیاته بهتره خبره وي او پاتې شوله موږ د مسافرو خبره وکړه چې مطلب هغه خلک چې د لرې ځای نه راځي پیښور ښار دی دلته هوټل هم شته دی دلته د شپې دپاره ډېر بهترین هوټلې دي تاسو هغې کې ځان ته کمره نیولی شي